बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़्ज़तमंदो मासिलीनो د معدې څخه د نورو انزایمونو افراز باندې خبرې کوو. په تېر لیکچر کې موږ او تاسو د معدې افرازاتو باندې خبرې کړې وې. راځو اوس د معدې څخه ځینې انزایمونه افرازېږي چې د دوی تقریبا فعالیت چې کوم دی محدود وي. اول ګیسټریک لایپیز دی. ګیسټریک لایپیز چې کوم دی دا په حقیقت کې یو ټرای بیوټایرینیز انزایم دی او دا د شحمو په یو کم مقدار سره یا په خاص محسوس او ځانګړي ډول باندې کار کوي، فعالیت کوي چې هغه ټرای بیوټارین دي. چې دغه ټرای بیوټارین په اکثر په کوچو کې پیدا کیږي، بټر کې پیدا کیږي، په دې باندې هضمي تاثیر لري. خو په نورو شحمیاتو باندې یا د شحمیاتو په نورو ډولونو باندې کوم لیپولایټیک تاثیر نه لري، یعنی کوم تجزیه کوونکی تاثیر ور باندې نه لري. بل چې کوم دی هغه ګیسټریک امایلیز دی، په سټارچ باندې په کم اندازه تجزیه کوونکی یا هضمي تاثیر لري. بل چې کوم دی هغه جیلاتینیز انزایم دی. دا جیلاتینیز انزایم په پروټیوګلایکان باندې تاثیر هضمي تاثیر لري چې البته په میټ یا سره غوښه کې دا موجود وي. راځو د انټرنسک فیکټر افراز یا د داخلي فیکټور افراز ته. انټرنسک فیکټر چې په حقیقت کې یا په اصل کې د الیوم په برخه کې د وټامین B12 د جذب تر سره کوي. د جداري حجراتو یا فریټل سیل څخه د ACL په څنګ کې افرازیږي. کله چې دغه حجرات تخریب شي، یعنی فریټل سیل تخریب شي، البته مثلا ګیسټرایټس یا د معدې التهاب رامنځته شي، یا مثلا معده اټروفي وکړي، یا کینسر باندې اخته شي، هر شی چې وي، خو مثلا دغه حجرات تخریب شي، نو ناروغان بیا داسې نه کېږي چې دا د یوازې د HCl د نشتون سره یا اکلوروهایډریز سره مخامخ شي، بلکې دا خلک چې کوم دي په پرنیشیس انیمیا هم اخته کېږي. نو د دې خبرې نه موږ تاسو ته معلومات کېږي چې د فریټل سیل څخه یوازې HCl نه بلکې انټرنسک فیکټر هم افرازېږي. راځو د معدې څخه د مخاط افراز. په معده کې په عمومي ډول سره دوه ډوله مخاط افرازېږي او د دې لپاره بیا هغه حجرات هم مختلف بیل بیل دي. اول چې کوم دی هغه راځو میوکس سیل یا میوکس نیک سیل ته. د میوکس سیل یا میوکس نیک سیل نه چې کوم مخاط افرازېږي دا یو رقیق او نری مخاط وي او یوازې دا چې کوم دی د لوبریکیشن یا مثلا د ښویوالي وظیفه سرته رسوي. دویم چې کوم دی هغه سرفیس میوکس سیلز دي، سطحي مخاطي حجرات دي چې د دې څخه بیا یو غلیظ یا کنسنټریټډ مخاط افرازېږي چې تقریبا دا بیا تیک وي، پنډ وي او د دې پنډوالی تقریبا د 1 ملي متر په اندازه وي. دغه مخاط چې کوم غلیظ مخاط دی دا بیا دواړه وظایف سرته رسوي، یعنی هم لوبریکیشن د ښویوالي وظیفه سرته رسوي او هم پروټیکشن سرته رسوي، یعنی تحفظ د مخاطي برخې هم سرته رسوي. نو که چېرته احیانا په معده کې لکه څنګه چې موږ مخکې ویل چې د معدې تیزاب محیط چې کوم دی دا ډېر تیزابي دی، نو د همدغه غلیظ مخاط په واسطه زموږ ستاسو په معدې هغه پروټیکشن کېږي او نه پرېږدي چې دغه قوي تیزابو په مقابل کې زموږ ستاسو مخاطي برخه چې کومه ده دا تخریش شي او له منځه لاړه شي. د معدې د افراز کنټرول ته راځو یا ریګولیشن ته راځو. د معدې افرازات چې کوم دي دا په هورموني او همدارنګه عصبي میکانیزمونو سره کنټرولیږي. اولې په هورموني باندې خبرې کوو، وروسته انشاءالله بیا په عصبي کنټرول باندې خبرې کوو.
هورموني کنټرول کې مثلا استایل کولین چې کله افراز شي دا د معدې ټول افرازات زیاتوي. همدارنګه هیستامین او ګیسټرین دي. هیستامین او ګیسټرین چې کوم دي دا به د HCl په افراز باندې قوي تاثیر لري، یعنی دا د هغې د افرازاتو د HCl د افرازېدو سبب کېږي. نور مواد مثلا په دوراني وینه کې خصوصا امینو اسیدونه لکه GABA، ګاما امینو بیوتاریک اسید، همدارنګه ګلوتامیت، همدارنګه پرولین، ګلایسین، الکول، کیفین، دا هم د معدې د افرازاتو د زیاتوالي سبب کېږي. د معدې د افراز وګل تنبهات یا وګل سټیمولیشن دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. نیمایي عصبي سیارې د شوکي نخاع یا د سپاینل کارډ د ظهري حرکي هستو څخه منشأ اخلي، او دویم چې کوم دی نیمایي سیارې د لوکل ریفلیکس په ډول رامنځته کېږي. هغه سټیمولیشن چې د ریفلیکس سبب کېږي دا به څه شی وي؟ د معدې توسع به، یعنی د معدې پراخوالی دی، همدارنګه د معدې د مخاطي غشا میخانیکي فشار دی په دې باندې څومره فشار راځي، او همدارنګه کیمیاوي تنبهات، یعنی که دغه درې واړه فکټورونه په هر اندازه زیات په هماغه اندازه به افرازات په معده کې زیات، او که دغه درې واړه فکټورونه په کومه اندازه کم وو نو افرازات به هم په معده کې کم وي. د ګیسټرین په واسطه د معدې د افرازاتو تنبیه. ګیسټرین د معدې د جی سیل په واسطه افرازېږي. په حقیقت کې دا بیا په دوه ډوله باندې دی، یو ته جی 14 ویل کېږي او بل جی 18 دی. ګیسټرین د افراز څخه وروسته وینې ته جذبېږي او د معدې په جسم کې اوکسنټینګ ګلینډ څخه دغه افرازېږي او په پریټل سیل او د پریټل سیل یا د جداري حجراتو د تنبیه سبب کېږي. همدارنګه د پیپټیک سیل د تنبیه سبب هم کېږي او په نتیجه کې د HCl افراز 8 ځلې د نارمل اندازې څخه زیاته، یعنی که چېرته ګیسټرین موجود وي نو د HCl افراز به د نورو افرازاتو چې بغیر د دې ګیسټرین نه صورت نیسي 8 ځله به دغه وخت کې د ګیسټرین په موجودیت کې به د HCl افراز زیات وي. راځو د معدوي افراز هیستامینیک کنټرول. هیستامین د معدې د اسیدي افرازاتو د زیاتوالي سبب کېږي. که چېرته هیستامین د انټي هیستامینیک دواګانو لکه مثلا پیموټیډین، رانیټیډین، سیمیټیډین وغیره په واسطه بلاک شي نو استایل کولین او ګیسټرین دواړه نشي کولی چې کافي اسیدي افراز رامنځته کړي. نو هیستامین د اسیدي افرازاتو په تولید کې د کو فیکټر په ډول خپله وظیفه سرته رسوي. ګرانو محصلینو دا د کلینیک له نظر هم ډېره مهمه خبره ده چې کله کله یو شخص چې کوم دی هغه د معدې افرازات زیات وي، خصوصا HCl زیات وي، موږ دې ته بیا انټي هیستامینیک دواګانې ورکوو، لکه مثلا ما نومونه واخیسته پیموټیډین شو، رانیټیډین شو، سیمیټیډین شو. دا په دې میکانیزم سره د HCl د افراز څخه مخنیوی کوي. راځو د پیپسینوجن د افراز تنظیم. د پیپسینوجن افراز د ځینو سیګنالونو په ځواب کې صورت نیسي. مثلا د ACH یا استایل کولین په واسطه د پیپټیک سیلز چې کوم دي دا سټیمولیټ کېږي. همدارنګه د معدې د اسیدي افرازاتو په واسطه د پیپټیک سیل تنبیه کېږي. د فیډبیک میکانیزم په واسطه د معدې د اسید افرازاتو نهي، یعنی کله کله خپله دغه HCl
چې کله افراز شي دا خپل هم د دې سبب کېږي چې نور سیکریشن چې کوم دی د HCl صورت ونه نیسي. کله چې د معدې pH د 3 څخه زیات شي نو ګیسټرین افراز بلاکېږي چې دغه غذا د لاندې فکټورونو په واسطه ترسره کېږي. اول د اسیدیټي زیاتوالی مستقیما د ګیسټرین افراز نهي کوي. ما مخکې ویل چې چېرته اسیدیټي زیاته شي نو دا بیرته په فیډبیک ډول باندې په معده کې دا تاثیر رامنځته کوي چې د HCl افراز کم شي. دویم د اسیدیټي زیاتوالی د یو شمېر نهي کوونکو عکسو د تولید سبب کېږي. راځو اوس د غذایي موادو په نشتون کې د معدې افرازات چې آیا د غذایي موادو په نشتون کې په معده کې افرازات صورت نیسي او که نه نیسي. د غذا په نشتون کې په ګیسټرو انټسټینل لارو کې په ساعت کې 2 ملي لیتره مخاط افراز صورت نیسي. خو ایموشنل سټیمولای کولی شي د معدې افرازات په ساعت کې تر 50 ملي لیترو څخه زیات چې دا بیا زیات اسیدي وي او د پیپټیک السر سبب هم کېږي. لکه ښه مثال یې د تاسو دلته ویم لکه په هغه خلکو کې چې هغه انزایټي لري ډپریشن لري دغه خلک د دوی اشتها نه وي. کله چې اشتها نه وي اکثر د دوی یو تکلیف دا وي چې دوی د معدې په قرحاتو یا پیپټیک السر باندې یا د معدې په زخم باندې اخته کېږي. ولې دا ناروغان د معدې په زخم باندې اخته کېږي؟ د معدې په زخم د اخته کېدو غټ علت همدغه خبره ده چې په دې شنه برخه کې لیکل شوې ده. مثلا اشتها نشته، معده خالی ده. کله چې معده په مسلسل ډول خالی پاتې شوه نو هیجاني حالاتونو ته دا شخص ځي ځکه دا ناروغي ده، انزایټي ده، ډپریشن دی. نو کله چې هیجاني حالاتونه یا ایموشنل حالاتونه رامنځته شو نو په دې وخت کې په معده کې افرازات زیاتېږي او حتی موږ ویل چې 50 په یو ساعت کې 50 ملي لیتره ته رسیږي. نو کله چې 50 ملي لیتره ته ورسېدو په دغه وخت کې دغه افرازات معده خو خالی ده، مواد نشته. نو چې کله مواد نشته دغه افرازات بیا د دې سبب کېږي چې د معدې داخلي مخاطي برخه چې کوم ده دا تخریش کی او چې کله تخریش شي دغه تخریش زیاتوالی پیدا کوي او په نتیجه کې د معدې قرحات یا پیپټیک السر رامنځته کېږي. نو ګرانو محصلینو زه به تاسو ته دغه د معدې افرازي مراحل هم ووایم چې دا ویډیو ډېره اوږده نه شي. د معدې افرازي مرحلې چې کوم دي دا 3 دي. یو یې د سیفالیک فیز ده یا سیفالیک مرحله ده، بل ګیسټریک فیز ده یا د معدې مرحله ده او دریم انټسټینل فیز یا د کولمو مرحله ده. سیفالیک فیز دا مرحله معدې ته د غذایي موادو د داخلېدو څخه مخکې ترسره کېږي. یعنی دا مرحله د غذا د لیدلو، بویولو یا بیا مثلا د غذا په اړه فکر کولو سره پیل کېږي. په دې مرحله کې امپلس یا سیالي د اشتها مرکز هایپوتلاموس او امیګدلا ته ځي چې هلته شتون لري او د واګس نرو په واسطه واپس معدې ته انتقالېږي. دا مرحله په نارمل ډول د معدې تقریبا 0% افرازات رامنځته کوي. یعنی دا سیفالیک فیز په لاندې ډول داسې وایو چې هغه مرحله ده چې غذا لا خوړل شوې نه ده، غذا معدې ته داخل شوې نه ده خو ولیدل شوه یا بوی حس شو یا د غذا په اړه فکر وشو، په دغه حالات کې هم 0% افرازات صورت نیسي. دویم ګیسټریک فیز دی. په دغه مرحله کې تقریبا 80% افرازات صورت نیسي چې د ټولو افرازات تقریبا 1500 ملي لیتره جوړوي. دغه مرحله هغه وخت رامنځته کېږي چې کله معدې ته مواد داخل شي او دغه فکټورونه پکې رول لري. وازو واګل ریفلیکس پکې رول لري، لوکل انټریک ریفلیکس پکې رول لري او ګیسټرین هیسټامین میکانیزم پکې رول لري چې تقریبا دغه مخکې تشریح شوي دي.
دریمه مرحله چې کومه ده هغه یعنی که بخښنه غواړم که دویمه مرحله په لنډ ډول موږ تاسو داسې ووایو ګیسټریک فیز دا هغه مرحله ده چې په دې وخت کې مواد معدې ته داخل شي او 80% افرازات صورت نیسي. انټسټینل فیز دی په دغه مرحله کې په کولمو کې په کمه اندازې سره افرازات صورت نیسي چې لاندې فکټورونه پکې رول لري، عصبي میکانیزم او هورموني میکانیزم چې دا هم موږ تاسو تشریح کړو. نو ګرانو محصلینو دا و د معدې افرازات ان شاء الله په آینده درس کې به موږ تاسو په د پانکراس په افرازاتو باندې خبرې کوو. خوشحاله شئ، ولرئ په مخه مو ښه شي.